نظر هم کار پرېښودو د مرچکو منډۍ سره دغه ځای یو نلکه لګېدلې ده دغه ځای موږ مخ لاس وینځله بس ده وینځل ما وینځل بیا نیم پوه شي تباره شو ضرور د یو چا نه تپوس وشي. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی د بازو اصیلو کلي نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم د جاوید ګل په دعا کې موجود یو. جاوید ګل چې هغه دنګه فساد ښکار شوی دی مزدورۍ له تلو او دغه پېښور کې د لوډینګ کار کو را روانو د غرور ورسره او د ظالمانو د ګولو ښکار شو. ګرانو کتونکو په دې ملک کې دنګه فساد دا یو عامه خبره ګرځېدلې ده او قانون چې کوم دی خاص او عام ګرځېدلی دی. مزدور چې کوم دی هغه بې مزدوری شوی دی. خو بیا خو ما د دې ملګرو سره خبره کوله چې مرګ له بانه نه وي نو مرګ به نه وي. د دې ځای نه خدای پاک هغه پېښور ته په پېښور کې د ده مرګ لیکلی شوی چې دی به هلته کې مري او د دغه فسادیانو د لاسه به مري. عجیبه منطق دا دی چې کم مړه دي نو هغه د هغوی نه دي چې چا اور لګولی دی یا ډزې کړي دی د هغوی نه دي. خو جاوید ګل د چا نه دی. جاوید ګل منګه د آرمی چیف صاحب په جولای کې واچو د ریاست په جولای کې واچو او که د پی ټی آی په جولای کې واچو. تر اوسه چا قبول هم نه کړ چې جاوید ګل په کومه ګناه کې لاړه. جاوید ګل مظاهرې له نه وتلی. جاوید ګل مزدورۍ له تلو او د خپلو بچو له مزدوري کوله دی کې یو ماشوم نشته هغې تنګي ته بوتلی دی نشته. خو بیا خو هم ګرانو کتونکو جاوید ګل نومې مزدوري کړې ده. کباړه یې اغوستی دی لوډینګ یې خو په موجوده وخت کې کو ویټري یې کړې ده. دې بچو دپاره ځان بلکل لیونی کړو چې چېرته به ورته مزدورۍ دیاړی چې اواز کو نو هغې له به ته. نو تاسو ته اپیل کوم او په خاصه توګه پی ټی آی والا نه غوښتنه کوم چې دا جاوید ګل تاسو سپانسر کړئ. د دې بچو تعلیم صحت کور روزګار په دې باندې سوچ وکړئ. نو ډېر افسوسناکه پیښه ده خو ورور سره به خبرې اترې کوو. خپله پېژندګلي ور سره وکړئ. السلام علیکم زما نوم شریف ګل دی او جاوید ګل زما پسې و. موږ دواړو هلته کې پېښور کې د لوډینګ کار کوو. د لوډ څونه وخت نه م کوو یاره تقریبا 16-17 سال دغه شان کېږي زموږ اشرف روډ باندې. او جی دغه دوران کې بازار بند شو موږ هلته دوکانونه بند شو. دې روډ ته ما وویل چې دا خو زه خپلو بچو له به ځان ورسو دلته موږ څه کوو. هغه موږ را روان شو انسوګیسو د جناب پارک سره ټول علاقه چې ونه دا انسوګیس در هغه خبره په مخ راغستې وه. سترګې یې حلقونه هم تراخه شو. ګل سنټر نه چې وختو دغه ځای کې د جناب پارک سره دغه پاټک سره یو ګوله را راغه شوه د رغه والا. نو سترګې هم ډېرې زیاتې بالکل نظر هم کار نه کوو. بیا ووتو په هغه پراته پرای کې بیا لاړو دغه ځای دی ما څه مخکې دی زه ورپسې یم زما نه کشر و دی زما نه مخکې زه ورپسې وم. دغه ځای کې موږ داسې بالکل نظر هم کار پرېښودو د مرچکو منډۍ سره دغه ځای یو نلکه لګېدلې ده دغه ځای موږ مخ لاس وینځله بس ده وینځل ما وینځل بیا نیم پوه شي تباره شو. ضرور د یو چا نه تپوس وشي. ومې کتل دی نو موبایل باندې مې رنګ وکړو چې زما ورور څه شو چې موږ کلي ته ځو. هغه چې چوچت کو ما ته وی چې هلکه ملګری چې دی نو لګېدلی دی. ما کوم ځای لګېدلی وایي دلته شهید باغ ګیټ ته مخامخ دی. هغه زه لټون پسې لاړم زه د ډېرې اډې طرف ته مخه ما وکړه خو هلته کې څه مې ونه لیدل. دې خوا واپس د خپل ځای له نلکې طرف ته رالم. دې منځ کې تقریبا یا 5 منټ یا 6 منټ تقریبا تیرو خو دې مې ونه لید. هغه بیا چوچت کړی و. رنګ دوباره مې لا وخه 2-3 رنګه ورکه اوچت نه که څلورم باندې چې دی نو موبایل بند راته. خدای څه چلو کړم د افراتفري دا خوا تلل مشکل و خو سفر هغه مې ځان ورسو. आज रेडिंग के ګرځېدم غېنټه نیمه مریضان مې وکتل مړي چې کم شي هغې کې مې وکت هغې کې نو مریضانو کې نو. بیا مې خپل حاجي صاحب دی چې د هغوی سره رابطه وکړه چې دغه شان حساب وشو. حاجي صاحب
اوس زه څه وکړم هغه بیا ټلیفونه یو ځای بل ځای شیرپو هسپتال ته کړی دی دغه کې یې کړی دی دا کمپلیکس دی معلومات وکړو زه دغه دوران کې لاړم خپل ځای ته یو ملګري هغه ته مې دا خبره وکړه دا واقعه مې بیان کړه هغه را سره دوباره راته حاجي صاحب چې تېرې ریډینګ دوباره وګوره یا دا هلته کسان ډېر زیات دي او پته نه لګي ما یې کېدای شي زه رغه شوی یم بلکل مغزو مې کار نه کوي چې روز اوس څه وکړم کوم ځای دی رابطه د موبایل ورسره نه کېده هغه چې زه بیا دوباره هسپتال ته ریډینګ ته رالم نو بس دا خبره مریضانو باندې یو ګرځه افراتفري وه ملګري م را سره و کله یو مریض له زه ګوره زخمي له کله بل له زه مړي پکې ګوره هغه پکې ما ونه لیده نو ما چې زه اوس څه چل وکړم چې د کلینه بیا خبره شوم چې د هسپتال کې دی کوم هسپتال کې هرپان هسپتال کې ما وی دی به زخمي یا به خولې لګېدلي یا به یې چېرته لاس لګېدلي د مرګ دغسې نه وه خبره دغه میانځ کې کم از کم ګنټه یا یوه نیمه دغه تېر چې زه هغه له لاړم هغه بیا هلته کې مړ پروت و خو دې دنیا نه لاړه چا قبول کړی څوک دله رالی څوک و کوم ځای نه ولګېد چا وویشته چا نه تپوس وکړو د خپل دونه ورځو کې دله څوک راغلي یاره بس داسې خاص خوا دغه خبره چې دغه خالد صاحب پی ټي آی والا راغلي دا خالد صاحب پرون راغلی و کس دوره دی خپل کلي کوم ممبران چې هغه راغلي و دعا کې شامل شو خو تپوس چا نه وکړو چې څه چلو شو چا وویشته زما ورور پس یې وویشته ستاسو کور خپل دی کور خپل دی چې دغه لوډینګ کار کوو دی بدلو دغه 500 روپۍ د اړې به م کوله چې کله به ونه شو بیا به هلته پاتې شو څو وروڼه یې موږ مال د خدای پېژنو هغه یو ته لاړ څلور وروڼه یو څلور بچي یتیمان شو څلور بچي ټول دا مزدوري خواري کوي دغه مزدوري کوو دغه پېښور ته ځو راځو بس ستا د موبایل نمبر څه دی زما د موبایل 0301 969 33 بیا ووایه 0301 969 33 بیا هسپتال نه تا په خپله خرچه راوړو او هسپتال نه په خپله خرچه راوړم ملګري را سره پیسې نه یې کانو نو موږ سره څه هغه سره 700 روپۍ به دغه جیب کې وي دغه ما سره بچي ستاسو نوم دی محمد سکول ته ځي نه ځي وړکې دی یا بل ورور دی ځي هغه غټ دی که نه څونه د هغه څونه دغه محمد حیامه اوس 10 کالو وي بیمار تنګي ته ها ګرانو کتونکو نور باس نه کو جاوید ګل مړ شو پسه مړ شو یاره په دغه درنه کې تلو د پی ټي آی ورکرو هغې کې تلو خو مزدورۍ له تلو دی بچو له مزدوري ګټله د پی ټي آی ورکر نو او د دنګه په سات ښکار شو او بیا دا رور سروالې بروالې په ګنټو وګرځېد آخر کار په عرفان هسپتال کې د هغه لاش میلاو شو تر دې وخته پورې چارواکي نه دي راغلي چیف جسټس صاحب نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا جاوید ګل پکې ته سپانسر کا تا ډېره غټه فیصله وکړله خو په خصوصي توګه زه د آرمي چیف صاحب نه غوښتنه کوم ځکه چې هغه ته د خلکو سترګې دي نور خو د ملک کې صرف ناکامي په نظر راځي ریاست دوی د خپو لاندې دغه خوره ګڼلې ده چې د ریاست مثال د مور وي تپوس پوښتنه دلته د چا نه کولی نه شي انصاف شته دی نه چې څوک به انصاف راکوي عام سړی کړیږي خو په شتمنو خلکو باندې بیا له ذمواري جوړیږي چې د جاوید ګل دغه غم دغه دردېدلی ژوند چې سهار نه په دې سوچ کې چې نن به 600 روپۍ یا 500 روپۍ دیاړي ګټم او دغه بچو له بوړم د روڼو نه یې ګیله هم نشو کولی هغوی خپل بچي وساتي او که نه دغه یتیمان به ساتي ژوند ډېر ګران دی په 31-32 روپۍ باندې هلته بوری ده د مل نقصان وشو هغه وشو ابه زما ستا نه وصولوي خو په موټروی ځو نو 10 نه به راباندې 40 کي او د 100 نه به راباندې 200 کي او ورکوو به غوړم ښي او خو بدي ورکوو به نه پې د دې ادارو څه کېږي دغه ادارې چې کوم دی دغه ښه مړی دي خو د جاوید ګل شان
د کسانو به څه کېږي. نو زما غوښتنه ده د چارواکو نه خو دا په شهید پیکج کې واچي دا اصل شهید دی چې بې ګناه لاړه. نور پکې ډېر خلاک شوي دي، مړه شوي دي، خو چې کم مړه دي نو هغه د پی ټي آی دي چې چا اور لګولی دي هغه د پی ټي آی مشران نه تسلیموي. خو موږ پکې جاوید ګل مخې ته کوو چې دا څوک تسلیم کړي. نو څونه مسافر هم چې ګوري هغوی ته هم خواست دی چې دوی سره تعاون وکړي چې دا رور خپل روزګار دلته کې روان کړي او دغه بچي دغه مور هغه خور چې د هغې نور دا ستړی ژوند په قلاره پاتې شي. بعضې مرګونو کې وي خیر کېدی شي د دې روڼو د جاوید ګل په دې مرګ کې خیر وي. نور د دې دنیا نه تګ دی ټولې له څوک مخکې او څوک وروسته و، خو بې ګناه او اصلي شهید دی. الله پاک تر چاله دغه شانتې د شهادت مرګ ورکړي او الله دې دوی له صبر ورکړي، الله دې هغه له جنتونه ورکړي او الله دې زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي. دې خلکو کې د الله پوهه راولي، دوی کې د جمهوري سوچونه راولي، دوی کې د اجتماعي سوچونه راولي. د الله نه هم دغه سوال دی ځکه چې په انفرادي سوچونو کې د ملک بیړه غرقیږي او غرقه شوه او داسې ډېر به پکې راتلونکي وخت کې دل کېږي عام ولس چې هغوی سیاست سره کار نشته، هغوی خېټه سره کار دی چې زه بچو له سره وړم. نو الله دې مزید رحم وکړي.